أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ربط د مخکې سردار چې مخکې بني اسرائیلو ناکاره کارونه بیان شو او دغه ناکاره اعمالو په هغو باندې احاطه هم کړوه. نو اوس الله رب العالمین د هغې تفصیلات بیان کړي چې هغه ناکاره اعمال چې هغوی کړي وو نو هغه دا و چې دوی د الله رب العالمین سره پخه وعده کړې وه چې موږ به ستا نه سوا د بل هېچ عبادت نه کوو. د مور و پلار سره به ښه سلوک کوو، د رشتهدارانو سره، د یتیمانانو مسکینانو سره حقو د بخښنې خبرې کوو، لمونځ به قایمو، زکات به ورکوو. نو د یو څو کسانو نه علاوه نورو ټولو د هغې خلاف ورزي وکړه او په هغې باندې عمل ونه کړه. نو بعضې د کولو کارونه چې دا کوئ هغوی پرېښوده، بعضې د نه کولو کارونه و چې تاسو یو بل مه وژنئ، یو بل د کورونو نه مه وباسئ. دا وروستو آیات کې راځي. نو هغه دوی به یو بل وژل هم، یو بل به د کورونو ویستل هم. نو د دې آیات نه دا معلومېږي چې د الله عبادت، لمونځ، زکات، مور پلار، رشتهدارانو، یتیمانانو، مسکینانو سره حسن سلوک او ښې خبرې کول، دا داسې عبادات دي چې د ټولو پیغمبرانو په دینونو کې وو، دا مشترک اعمال دي. نو فرمایي وإذ أخذنا میثاق بني اسرائیل، هر کله چې موږ واخیسته کلک لوز د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله، چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر د یو الله، وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره به ښه سلوک کوئ، وذي القربى او د خپلوانو سره، والیتامى او د یتیمانانو سره، والمساکین د مسکینانو سره. وقولوا للناس حسنا، وایه خلقو ته ښې خبرې، خلقو سره ښې خبرې کوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او پابندي کوئ د لمانځه او زکات ورکوئ. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړوئ دې احکاماتو نه، الا قلیلا منکم، مګر لږ کسان تاسو نه چې هغوی په دې باندې پابند پاتې شو، په دې میثاق او لوز باندې. وانتم معرضون، حال دا دی تاسو همیشه مخ اړوونکي یې. نو دا لوزونه الله پاک د دوی نه اخیستي وو، الله د دې بني اسرائیل نه، او دوی هم د الله پاک سره لوز کړی چې موږ به د خدای نه سوا د بل چا عبادت نه کوو، د مور پلار سره به ښه کوو، د خپلوانو، یتیمانانو، رشتهدارانو سره ښې خبرې به کوو، نرمې خبرې به کوو، خلقو سره په روڼ تندي، خوش اخلاقۍ سره میلاویږو، لمونځ به کوو، زکات به ورکوو. بیا هېڅ چا دغه خبرې نه منلې، په هغې باندې عمل نه کوو، اعراض یې کوه، مخ یې اړوه د هغې نه. نو دلته په وعدو کې د ټولو نه اوله وعده هغه لا تعبدون الا الله، تاسو به عبادت نه کوئ مګر د یو الله. دا بنیادي حق دی د الله عبادت، او عبادت خاص کول د الله دپاره چې د الله سره شریک جوړ نه کړي، نه په ذات کې نه په صفاتو کې. دا یو اهمه بنیادي عقیده ده، او په دې باندې عمل پکار دی. چې چېرته نور ښه کارونه یو سړی کوي خو هغه عبادت د الله دپاره نه خاص کوي، په هغه کې ایمان نه وي، نو دا نور ټول ښه کارونه د هغو برباد دي، هغه نه قبلېږي. دا بنیادي شی دی، دا یو ټول نه مخکې کوم. او قرآن کې چې چېرته د عبادت ذکر راځي د هغې سره بالوالدین احسانا وغیره دا راځي، د مور پلار سره نیک سلوک کوئ. د هغې وجه دا ده چې باطني سبب د انسان دپاره هغه د الله پاک هدایش او د الله نعمت دی. دنیا ته چې انسان راځي نو دا د الله رب العالمین په حکم سره راځي، او ظاهري سبب د هغه دپاره مور پلار دی. مور پلار د شامل نه ده، انسان بیا نشي راتلی دنیا ته، دا ظاهري سبب دی. نو دواړو قدر پکار دی، الله عبادت پکار دی، د مور پلار سره نیکي پکار ده.
او د خپلوانو سره د یتیمانانو سره د مسکینانو سره ښه سلوک پکار دی د هغو ضروریات پوره کول هغه په هر مد کې چې وي د هغو ضروریات پوره کول که هغه خوراک څښاک ته محتاج وي د هغو د خوراک څښاک ورکول که هغو دوايانو ته محتاج وي د هغو د دوايانې ورکول که هغوی جامه پیزار ته محتاج وي د هغو سره په هغې کې امداد کول دا احسان دی د هغو سره په یو معامله کې په یو کیس کې نښتې دي د هغې لپاره منډه ښځه وهل یو جایز سفارش کوله چې د هغوی یو کار چې کوم دی هغه نه کېږي او مسلمانان د هغو لپاره یو جایز سفارش وکړي چې هغه کار چې کوم دی د هغو وشي دا ټول حسن سلوک دی خلکو دا ښه وینا کوله هغه په دعوت په سلسله کې وي او د دعوت نه علاوه وي نو خلکو سره په خندق پیشانۍ سره په روڼ تندي په ښو اخلاقو میلاوېدل غلطې خبرې سختې خبرې دا نه کوله قولوا للناس حسنا د دعوت ورکوي نو هم نرمه لهجه باندې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې فرعون ته تلل نو الله پاک ورته وایي وقولا له قولا لینا تاسو فرعون ته نرمه وینا کوئ نرمه سختي ورسره مه کوئ ولې چې یو سړی سختي کوي د چا سره نو بیا هغه خبره نه مني د اصلاح په ځای باندې هغه فساد جوړ شي ته به د هغه اصلاح کوي هغه د هغې نه به نور فساد جوړ شي سړی لمانځه ټایم دی او بل ته وایي چې راځه لمانځه ټایم دی ځم زما ته خوا چې لمانځه ته پرېږدو ځو چې جومات ته راشو نو هغه به د ده خبرې ته غوږ کېږي لاړ به شي ورسره که لاړ نه نو خامخا دا خو به ورته وایي چې او زه دا څنګه ته ځه زه راځم چې ورته سړی وایي چې ته مونځ نه کوې ته مسلمان نه یې کافر یې هغه به څومره خفه شي هغه به زه نه یې کوم دا به زه کوم دا غلط خبرې نو خلکو سره دعوت کار چې کوم دی هغه په نرمۍ باندې مونځ ادا کول زکات ورکول دا ټول احکامات په دې آیت کې ذکر شو بیا د مور پلار سره احسان چې دی په هغې باندې بې شماره احادیث چې د الله په عبادت باندې دې ټولو باندې بې شماره احادیث راغلي څو احادیث به مونږ بیان کړو د مور پلار د اطاعت په باره کې چې هغې باندې څومره ثواب په احادیثو بیان شوی دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله په حدیث باندې د ټول نه ښه عمل کوم یو دی نبي علیه السلام وفرمایل چې په خپل وخت باندې لمونځ کول ما وویل چې د دې نه وروسته بل ښه عمل کوم دی نبي علیه السلام د مور پلار سره نیکي کول دا ښه عمل عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرمایي چې نبي علیه السلام ته یو سړی راغی او د جهاد اجازت یې طلب کړو نبی علیه السلام ورته وایي چې ستا مور پلار ژوندي دي او یا وایي لاړ شه د هغو خدمت کوه دا غټ جهاد دی بل روایت کې راځي چې حضرت جاهمه رضی الله تعالی عنه هغه راغی وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما د جهاد اراده کړې ده او تا پسې راغلی مشورې ده نبي علیه السلام وایي ستا مور ژوندی ده هغه وایي لاړ شه د هغې خدمت کوه جنت د هغې د پښو د لاندې دی او بل روایت کې راځي یو سړی راغی وایي چې زه د جهاد اراده مې ده خو زما طاقت نشي د جهاد له لاسه نبي علیه السلام ورته وایي ستا په مور پلار کې یو ژوندی دی هغه یو زما مور ژوندی ده نو نبي علیه السلام ورته وایي د هغې سره نیکي کوه کله چې ته دا کار وکړي نو ته حج واله شوې عمرې واله شوې جهاد واله شوې که ته چې حج هم وکړې عمره هم وکړې او جهاد هم وکړې بل روایت کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې زما د خپلې بیبي سره ډېر زیات محبت و خو عمر رضی الله عنه هغه خوښه نه وه نو ما ته وایي چې ډېره طلاق ورکړه نو ما انکار وکړو ما طلاق نه شو ورکړی عمر رضی الله عنه نبي علیه السلام پسې لاړ د دې خبرې ذکر یې وکړ نبي علیه السلام راوغوښته ما ته وایي چې ورکړه طلاق چې د پلار نوم دی خوشحاله دی دا په کور کې مثلا نو دومره حق دی د مور پلار هر ټایم کې دغه شانتې طلاق او دا ورکول نشته ګوره دا مثلا یو سړی پلار ورته وایي مور ورته وایي هسې د انګور سره وران شي وایي طلاق ورکوه نو هغه به خوښ نه وي او په هغې کې به څه ګناه نه وي نو دغسې طلاق نه خوښوي او مع
معقول وجه یې کېدای شي نبي اسلام ته یو معقول وجه معلومه شوي هغې وجې نه ورته ووایي چې ته ورته راپورته نور خو د چا څوک خوښ یا د چا خوښ نه او د خواښې او د نګور دا دشمني خو پخوا نه راغله یا د سر او د نګور هغه به وایي چې طلاق ورکول چې دی به یو طلاق ورکوي دا ښځه کول واده کول دا خو ګران کار دی بیا به هغه د ده سره مرسته نه کوي او د هغه شته ښځې نه به خلاص کړي بل روایت کې راځي نبي علیه السلام وفرمایل چې کوم سړی د خپل مور و پلار سره نیکي کوي د هغه لپاره توبه دی توبه په جنت کې یو ونه دی د هغې ویښ یو دی مونځ او دا څانګې ټولو جنتونو ته خلو کېږي د یو جنت چې دی هغه د لسو دنیاګانو په مقدار دی نو دا بې شماره په کیربونو په دمونو خلق دی جنتیان د هر سړي جنت ته چې څانګه څه دي دا به دا زموږ په حال کې نه راځي نو د هغه لپاره دا توبه ونه ده مطلب دا چې دی به جنت ته ځي هلته به سورې ومي میوې به هم خوري مزې به وکړي او خدای پاک د ده په عمر کې زیادت کوي او بل روایت کې راځي نبي علیه السلام وفرمایل چې پوزه دې ککړه شي پوزه دې ککړه شي پوزه دې د هغه سړي ککړه شي چا تپوس وکړو چې دا د چا د الله رسول صلی الله علیه وسلم نبي علیه السلام وفرمایل چې مور پلار بیا مومي دواړه او یا یو هغه بوډا شوی او د هغې باوجود دی د هغه خدمت ونه کړي جنت ته داخل نه شي د ده پوزه د خدای په خاورو کې ککړه وي دا خیري ورته کړي بل روایت کې داسې راځي نبي علیه السلام منبر ته وښوته وي آمین 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 درې ځلې وي نو بیا نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو نبي علیه السلام وایي چې جبریل علیه السلام راغلی او ما ته ووایي چې د چا مور پلار ژوندي دواړه یا یو او دی اوس نیکي ونه کړي او بغیر د نیکۍ نه هغه مړه شو د هغو خدمت یې ونه کړو نو دوزخ ته دې لاړ شي او دی د الله د رحمت نه لرې شي ووایه امین ما وی امین بیا نبی جبرئیل اسلام ما ته ووایي چې رمضان میاشت راشي او دی هغه روجې ونه شي او په دغه روژه کې د ده مغفرت ونه شي نو دی د دوزخ ته داخل شي او دی د خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ووایه امین ما وی امین بیا وایي چې ستا ذکر چې د چا په مخ کې وشي هغه درود په تا باندې ونه وایي نو هغه د دوزخ ته لاړ شي او د هغه د خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ما وی امین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې واغستی شي نو صلی الله علیه وسلم دا وایي پکار دی صحابه کرام نوم راشي رضی الله عنهم اجمعین یو صحابي رضی الله عنه یو نیک سړي ذکر راشي نو رحمت الله علیه یا رحمه الله دا وایي دا مستحب او نبی علیه السلام باندې یو ځل درود چې کوم دی هغه خو واجب دی محفل کې نبی علیه السلام نوم واغستی شي نو یو ځل درود به یې خامخا وایي صلی الله علیه وسلم دا هم یو درود دی علیه السلام دغسې الفاظ دا دې ووایي بیا بار بار که نوم راځي نو خیر ده بیا واجب نه دي مستحب دي که وایي ثواب یې کېږي یو ځل چې څوک نبي علیه السلام باندې درود ووایي الله پاک لس رحمتونه په هغه باندې نازلوي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې دریو کسانو سفر کو نو باران پرې راغی تیاره شوه یو غار ته دوی داخل شو هغه غار په خوله کې یو غټه ګټه وه هغه پرې راپرېوته د خولې هغه خوله د غار بند شوه بند ښه وتو لار بند کړه درې کسانو نو یو بل سره مشوره وکړه چې دلته مونږ خراب مړه به شو څه وکړو یو پکې ووایي ته څه نیک عمل چا کړی نو هغه خدای ته وسیله کړې هغه یو وی یا الله زما مور پلار و بوډاګان اما به بیزي ولوشلي د هغې پی به مې راوړه زما بچي هم اولادو هغو له مې پی نه ورکړل تر څو پورې چې خپل مور پلار ته مې نه ورکړي یو ځل په ما باندې ناوخته شو زه چې کور ته رالم هغه ویده شي نو هغه بچو زما په پښو کې جړل خو هغو له ما پی ورنه کړم او دغه شان ورته ودرېدم تر دې چې سهار شو چې ویښ شو نو ما هغو له پی ورکړم هغه وشو نو الم بیا خپل بچو نو خدایه که دا عمل ما ستا د رضا لپاره کړی نو دا ګټه ته دی چې هغه ګټه چې کوم دی هغه وښویده د هغه ځای نه داسې اسمان پکې ښکاره شو رڼا ښکاره شو نو هغه بل ځای مې تاسې عمل کړی هغه ویم زما ترې لور وه په هغې باندې زه مین وم ما د زنا اراده وکړه حتی کې چې هغه مې تیاره کړه دې ته کښېناستم د هغې یو پوښ منځ کې خو بیا هغې راته ووایي چې د خدای نه ویلې کړه نو بس زه پاڅېدم د خدای نه ویلې کړم
دا عمل یا الله که دا عمل ما ستا لپاره کړی نو ما موږ باندې راحت راوړي ګټه درکړي جو هغه ګټه ښه دغه کولاو کړه هغه ته کولاو ګټه د خپل ځای نه لري هغه بل وی چې یا الله ما که دا عمل ستا د رضا لپاره کړی نو دا ګټه لري کې یو مزدور زما سره هغه مزدوري وکړه خو هغه لاړ زمانه او مزدوري پاتې شوه نو زه ولګېدم هغه پیسې هغه دیاړي چې وه هغه مې روپۍ مې چلولې هغه پیسې مې چلولې تر دې چې د ګړو د بیزو یو کارډک مې یو بیزه مې واخېسته یا د غوا مې واخېسته کاغذ باندې هغه بیا زیاتېدي تر دې چې کارډک کې جوړ شو څه وخت بعد هغه سړی راغی فلانیه د خدای نه ویرېږه نو ما هغه پیسې راکړه دیاړي ته پاتې شوه ما چې دغه کانډک دی دا بوزه هغه ایسته ما پورې پیشاړې کړې ما چې پیشاړې مې دا ستا دي زما خو یو دیاړي وه ما چې هغه زیاته شوې ده دا بوزه خدای د ستا د رضا لپاره دا عمل کړی نو دا ګټه لري هغه ګټه تا ورکړو دا خپله وجود راووته نو د مور پلار ذکر په دغه حدیث کې چې سړي د مور پلار سره احسان کړی وه الله پاک هغه په وخت مصیبت کې هغه احسان نیکي د هغه په کار راغله دو دا آغاز راووته بل روایت کې راځي چې نبي علیه السلام پس یو سړی راغی ویې چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما د حسن سلوک مستحق څوک دی زیات نبي علیه السلام ستا مور وی بیا څوک دی ستا مور وی بیا هغه وی ستا مور د هغې سره ښه سلوک کوه وی بیا څوک دی وی بیا ستا پلار څلورم ځل ورته وي نو درې ځله د مور حق دی څلورم ځل بیا د پلار حق دی د مور هغه کړاوونه چې کوم دي او محبت سیوا دی د بچي سره پلار هم د هغه خیال ساتي د مور په شان دی مینه محبت هغه اولاد ته نشي ورکولی او بل حدیث کې راځي چې د الله رضا چې ده هغه د الله رضا هغه د مور پلار رضا کې ده او د الله غوسه کېدل او ناراضګي هغه د مور پلار ناراضګي کې ده د خدای د مور پلار نه خوشحاله خدای به نه خوشحاله مور پلار خفه خدای به هم خفه او بل یو روایت کې راځي چې یو سړی راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما یو غټ ګناه کړی دی د هغې توبه به وي نبي علیه السلام ورته وایي ستا مور شته هغه وایي زما مور پړه ده ترور دې شته د مور کوره د مور کور دې شته هغه وایي د هغې سره نیکي وکړه خدای پاک به ستا توبه قبولوي که مور نه وي بیا د ترور سره ماشوم چې چېرته پاتې شي ښځه طلاقه شي یا ښځه مړه شي ماشومان یې پاتې شي نو د دې د پرورش زیات حقدار چې دی دا نیا ده د مور او دا اسلامي مسله دغه او بیا که هغه نه وي نو بیا ترورانې دي ماسیګانې یو ماسي وځو د مور کور ته د پلار کور ته ترور وي نو دغه ماسیګانې چې کوم دي که نه اردو کې ورته پوپې او خاله وایي هغې لپاره ځان دا الفاظ دي او په پښتو کې دغه د پښتو دغه الفاظ شته نو یو ترور دی یو ماسي ده نو دې ماسیګان دا ولې دا ځکه چې د پلار دا کور چې ده او د پلار کور د هغې په دې باندې په دې ماشومانو دومره زړه نه خوږېږي او خیال نه ساتي لکه څنګه چې د مور او د مور کور د هغو چې په زړه خوږېږي هغوی زیات خیال ساتي بیا دا تره خپل دی زیات او که ماما خپل دی نو افلاطون د چا تپوس کړی دا تره زیات خپل دی که ماما هغه ورته ویلي ماما زیات خپل دی او د احسان قابل چې کوم دی هغه ماما دی نو دا ولې نو هغه ورته وایي چې دا خوری چې دی دا د دې ماما د خور زوی دی دا خبره یقیني ده او دا وراره چې دی دا د دې ورور زوی دی دا خبره یقیني نه ده دا لږ شي که نه ده د هغه ښځې او زوی دی یقیني خبره ده خو د دې پلار زوی دی او که نه دغه یقیني خبر نه ده د دا افلاطون خبره کړې دغه او د افلاطون خبرې دي نور اسلامي شریعت کې دغه خیال ساتل د تره هم پکار دی ماما هم پکار دی او بل روایت کې راځي چې یو صحابي وي چې موږ د نبي علیه السلام سره ناست وو نو د بنو سلمه یو سړی راغی ویې چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه د خپلې مور پلار سره د هغو د مرګ نه وروسته نیکي کولی شم نبي علیه السلام جواب د هغو چې مړه شي نو د هغو د جنازې لمونځ وکړه د هغو لپاره د مغفرت دعا کوه او هغو سره چې کومې وعدې تا کړي دي هغه پوره کړه
او د هغو د رشته دارانو سره ښه سلوک کوه. د هغو چې چېرته خپل دي هغه خوشحاله ساته، خفه کوئ مه. او د هغوی چې چېرته دوستان دي نو د هغو سره ښه سلوک کوه. دا د مرګ نه وروسته د هغو سره کېږي. او دا طریقه هم ده که مور و پلار د چا نه خفه تلي د دنیا نه، نو بیا وروسته د دې دغه کار ته کوي. د هغو د دوستانو رشتهداران د هغو سره نیکي کوي او دعا دې غواړي هغو ته چې خدای هغو ته بښنه وکړي او ما ته بښنه وکړي. دغه یو طریقه ده، بله طریقه نشته. ځکه چې هغه د دنیا نه تللي بیا نه خوشحالېږي. په دې خبره بیا الله پاک دې معاف کړي، په ورځ د قیامت بیا دې دلته څه نه وکړي. نو د دې ټولو احادیثو دا معلومه شوه چې د مور و پلار سره نیکي کول چې کوم دی د خدای په نزد باندې محبوب عمل دی. د دې ثواب د جهاد نه بلکې د جهاد نه هم سوا دی. د دې اجر چې دی د حج او د عمرې نه هم سوا دی. او جنت چې دی هغه د مور و پلار په قدمونو کې دی. او دغرانګې په عمر کې زیادت چې دی هغه د مور و پلار سره چې نیکي څوک کوي نو په دې کې او د دوزخ نه نجات ملاوېږي، مغفرت سړي ته کېږي، الله ته رضا کېږي. کوم کسان چې د مور و پلار سره نیکي نه کوي نو د هغو عذابونه هم په احادیثو کې هغه بیان شوي وعیدات دي. ابوبکر صدیق رضی الله فرمایي چې نبي علیه السلام 3 ځله وفرمایله چې تاسو ته یو غټ ګناه ونه ښیم. نو موږ ویل ولې نه ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې د الله سره شریک جوړول ده، د مور و پلار نافرماني ده، دا غټ ګناه. او پښې کې لګولې او دا ډډه یې لګول وه، نو پاڅېده کېناسته او بیا یې واوره یې خلکو دروغ او د دروغ ګواهي او دا خبره یې بار بار کوله بار بار. موږ وایو چې ارمان دی چې دی چپ شوی دی. نبي اسلام غوسه شو، موږ وایو چې چپ شوی دا خبره یې بار بار کوله. او بل روایت کې راځي عبدالله بن عمر عنهما فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې 3 کسان د الله پاک ورځ د قیامت ته په نظر د رحمت باندې نه ګوري. هغه یو د مور پلار نافرمان، بل هغه سړی چې همیشه شراب څښي، او بل هغه سړی چې هغه چا سره نیکي وکړي بیا فسبادي. وایي زه خو وایي تا ته زه ولاړ یم وایي او تا سره څه دي؟ ما له دا شی درته فلانکۍ موقع مې سره دا ښه وکړه، فلانکۍ موقع مې سره دا ښه کړې، دا ته چې څه خورې نو دا خو زما، نو دا خبرې ورته بیا کوي. دا سړی چې کوم دی په ورځ د قیامت الله پاک ته ګوري هم نه. او 3 کسان به چېرته جنت ته داخل نه شي. یو چې د مور و پلار نافرماني، بل دیوسه، پښتو کې د دوس وایي چې خپله ښځه او بدکارۍ به دې وویني ځان ته ډانګاره کوي، نه هغې ته څه ووایي نه هغه بل سړي ته څه ووایي. وایي زه خپل کار به کوي، دا سر ته نه رسي دا خبرې ځانه ترې لاړ شي. دا دوس دی، دی به جنت په سترګو نه ویني. او هغه ښځه چې هغه د سړو سره مشابهت کوي. بل روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې 500 میلو په مسافت باندې د جنت هغه خوشبويي خلکو ته رسي. کوم سړی چې بل باندې خپل احسان بادي او د مور و پلار نافرماني کوي او همیشه شراب څښي، دی به چېرته دا خوشبويي په ده باندې ونه لګي، ځکه دی جنت ته نه شي تللی. بل روایت کې راځي چې د 3 کسانو الله پاک نه فرض قبلوي او نه نفل قبلوي. د مور و پلار نافرمان او احسان بادونکی او تقدیر تکذیب کوونکی چې تقدیر نه مني، دا تقدیر نه مني او هغه دروغ ګڼي. تقدیر نشته. اوس هم ډېر خلک داسې دي هغه تقدیر نشته، تقدیر مطلب نشته. بل روایت راځي چې د ټولو دا سخت ګناه چې کوم دی هغه دا ده چې خپل یو سړی خپل مور ته کنځل کوي. نو چا ورته وایي چې الله رسول صلی الله مور و پلار ته څنګه سړی کنځل کوي؟ وایي دا سړی د بل چا مور و پلار ته کنځل کوي نو هغه بیا ده ته کوي، د ده مور و پلار ته کنځل کوي. نو دا ډېر سخت ګناه دی. بل روایت کې راځي چې نبي علیه السلام په خدمت کې یو سړی حاضر شو، ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل معبود نشته، بېشکه ته د الله رسول یې، زه 5 مونځونه کوم، د خپل مال نه زکات هم ورکوم، روژې هم نشم د رمضان. نبي علیه السلام وفرمایل چې کوم سړی دا عمل کوي او په دې باندې مړ شو، دغسې سړی به د پیغمبرانو، صدیقینو، شهداو سره د ده حشر کېږي او خپلې دا ګوتې پورته کړې. وایي چې په شرط د دې چې د مور و پلار نافرماني نه کوي، د هغو سره به یې حشر به د دغه کسانو سره کېږي چې د مور و پلار نافرماني نه کوي. او بل روایت کې راځي چې الله پاک د 7 اسمانونو له پاسه هغه لعنت لیکي او دا ځمکې اسمانونه دا هم لعنت لیکي او د دغه سړي لپاره هغه دا لعنت کافي دی. دا څوک دي؟ دا هغه سړی دی چې دا قوم لوط عمل کوي، دا ملعون دی. قوم لوط عمل والا ملعون دی، قوم لوط عمل والا ملعون دی. 3 نبی اسلام فرمایي.
او د غیر الله لپاره ذبح کوي مشرکان به دغه چل کوه د بوت په نوم باندې به ذبح کولې او اوس هم ډېر خلک دغسې کوي چې هغو دربارونو او باباګانو دپاره ذبح کوي بوځي که نه دغه قبرونه مزارونه په دې باندې وایي دا د بابا دپاره دی زما کار او بل هغه سړی چې هغه د مور پلار نافرماني کوي نبي علیه السلام دا ملعون دی ملعون دی او بل روایت کې راځي نبي علیه السلام عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام سره ناست وم یو سړی راغی نو هغه وویل چې یو ځوان دی او هغه مرګ یې بیځې شوی دی ځنکدنې دی او لا اله الا الله هغه نه شوی دی موږ ورته ویل هغه نه وایي نبي علیه السلام پاڅېده ویې راشئ ما ته وښایه لاړ نو هغه سړي ته ویل لا اله الا الله ووایه هغه ویل زه نشم لوستی د خلکو نه یې تپوس وکړو دی مونځ کوي یا خلکو ته مونځ کوي په دې کې څه غلطي ده چې دی دا کلمه نه شوی دی نو چا ورته وایي چې دی د خپلې مور نافرمانه دی خپل مور نافرماني کوي نبي علیه السلام تپوس وکړو چې مور ژوندی ده نو خلکو ورته وایي چې هغه ژوندی ده ویې راغله نو هغه مور یې راغله نو نبي علیه السلام تپوس وکړو دا ستا زوی دی هغه ویل او دا زما زوی دی که اور بل کړی شي او دی ورته واچولی شي نو ته په دې به خوشحالېږي که ته سفارش وکړي نو دی به بچ شي د دې اور نه او که ته سفارش ونه کړي نو دی به په دې اور کې وسوځي ستا څه خیال دی نو هغې وایي چې دی څوک اور اچوي او دی سوځي په دغه وخت کې به زه د ده لپاره سفارش وکړم نبي علیه السلام ورته وایي چې ته ووایه چې الله ګواه دی او بیا ووایه چې ته ګواه یې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دا خپل زوی چې کوم دی دی معاف کړو دا الفاظ ووایه زه تا ګواه کوم الله ګواه کوم زه د دې خپل زوی نه راضي یم نو چې هغې دغه الفاظ ووایي نو نبي علیه السلام چې کوم دی هغه هلک ته وایي چې ووایه لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو هغه هلک کلمه ووایي نو نبي علیه السلام وفرمایل چې شکر دی د هغه ذات لپاره چې زما د وجې نه یو سړی د دوزخ ته بچ د دې ټولو احادیثو دا معلومیږي چې د مور پلار نافرماني دا ګناه کبیره ده او د دې په وجه باندې سړی جهنم ته وځي او په محشر کې د خوشبویي نه هم سړی محرومه کېږي د جنت د مور پلار چې څوک نافرمانه د هغه عمل نه قبلېږي او په دنیا کې د مرګ نه مخکې هغه په فقر ذلت او په موجود بیماریانو په دې کې مبتلا کېږي او الله او د الله رسول او فرشتي دا ټول په هغه باندې لعنت کېږي او بلکې د خاتمې اخري خاتمې خاطره هم ده چې هغه ته کفر رانشي نو دا سړی چې کوم دی هغه لا اله الا الله نه شو ویلی نبي علیه السلام چې لاړ نو هغه وویل دا ځکه چې هغه مور بیا معاف دغه شانتې د رشتهدارانو یتیمانانو مسکینانو سره قصد وکړه نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی دا خوښوي چې د هغه په رزق کې فراخي راشي او د هغه په عمر کې زیادت راشي نو د خپلو رشتهدارانو سره دې رشتهداري کوي او بل یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایلي دي چې د هر جمعرات په ورځ باندې جمعې په شپه باندې د انسانانو اعمال پورته کېږي کوم سړی چې هغه رشتهداري نه پالي د هغه عمل نه قبلېږي هغه عمل د هغه ضرورت دی او بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې زه او د یتیم پرورش کوونکی نو دا به موږ په جنت کې دغه شي دا دواړه ګوتې پورته کړي او بل روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې هغه د خدای په حیث باندې د ټول نه ښه کور دی په هغه کې د یتیم عزت کېږي او بل روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کونډه او د مسکین پرورش کوونکی او د هغو دپاره کوشش کوونکی د الله په لاره کې جهاد کوونکی دی لکه دی چې جهاد کوي او راوي وایي چې زما ګمان دا دی چې نبي علیه السلام دا وویل چې د ده دومره ثواب کېږي چې لکه چې دی ټوله شپه قیام کوي الله پاک ته ولاړ دی په مانځه باندې تهجد کوي او د ورځې د ده مسلسل روجي دومره ثوابونه دي نو اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او هر کله چې موږ واغسته کلک ډول د بني اسرائیل نه لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ مګر دی والله وبالوالدین احسانا د مور پلار سره نیکي کوئ واحسنوا بالوالدین احسانا وذي القربى او د رشتهدارانو سره والیتامى د یتیمانانو سره د مسکینانو سره وایه خلکو ته ښې خبرې او پابندي کوئ د مانځه او زکات ورکوئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړوئ مګر لږو کسانو سره وانتم معرضون حال دا چې تاسو مخ اړوونکي یې همیشه